Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به موږ یونټ نمبر 3 کلاس 7 د هغه انګلیش موږ شروع کړو د انګلیش کلاس 7 یونټ نمبر 3 د هغه ګرامر سیکشن ورډ مینینګ یا موږ ورته انګلیش پورشن هغه به موږ سټډي کوو ان شاء الله په دې ویډیو کې زموږ سره اوسئ ویډیو چې دا هغه تر اخره پورې وګورئ. اولنی نمبر پوینټ په دې کې زموږ سره دی چې فرست پرسن نریټیو فرست پرسن نریشن چې کله موږ کوو کنه نو دا به یوزینګ ون الله آی په دې کې به زموږ سره آی یوز کیږي. څه شی به پکې یوز کیږي په فرست پرسن نریشن کې به موږ آی یوز کوو. allow the writer to build the mood by showing the thought and feeling of one character and seeing the event through their point of view. په دې کې به زموږ سره په دې فرست پرسن نریشن کې به زموږ سره یوزینګ آی به پکې یوز کیږي. بل زموږ سره د کوم رائټر چې دی د خپل موډ او فیلینګز چې دی هغه به پکې شیر کوي دغه کې به ټیک شو ون کریکټر به په دې کې بل په دې کې څه خبره په دې کې به ون کریکټر او seeing the event through their point of view. دا کوم هر څه چې دی نو دا به د دې رائټر د پوینټ اف ویو مطابق لیکل لیدای شي. ټیک شو. بل زموږ سره دویم نمبر خبره دا ریممبر دی. ټیک شو. ریممبر مطلب چې دا موږ مخکې د کنیکټیوز ویلي دي خو یو شارټ ون ته ټچ ولا بیا ورکو چې کنیکټیو اور ورډ کنیکټیو چې دی دا زموږ سره ورډلی سچ ایز یا به زموږ سره any because or although دا ټول چې دی دا زموږ سره څه دي کنیکټیوز دي او د دې مطلب بس او دی به وای دی can also be word that help to describe a sequence of event. بل زموږ سره دا د دې نه علاوه زموږ سره څه کېدای شي داسې ورډ کېدای شي چې زموږ سره سیکوینس ظاهروي د ایونټ سیکوینس ظاهروي چې دا اول او دا وروسته او دا مخکې لکه then after that ټیک شو یا before او یا after ټیک شو دا چې دی نو زموږ سره سیکوینس ظاهروي نو دا هم زموږ سره څه دي کنیکټیوز دي. words such as when and while can also be connect idea. دا هم زموږ سره لکه when او while چې دی نو دا هم زموږ سره کنیکټیو دي او دا څه ظاهروي دا کنیکټ کوي آیډیاز. اوس کنیکټیو څه ته وایي کنیکټیو موږ ویلو چې کنیکټیو زموږ سره هغه ورډ چې زموږ سره دوه سنټنس یا د دوه فریز چې دی هغه به را کنیکټ کوي نو هغې ته هغه ورډ ته به موږ څه شی وایو هغې ته به موږ کنیکټیوز به ورته وایو. ټیک شو. نیکسټ زموږ سره راځي give the synonym of the following word. synonyms موږ اول وپېژنو چې synonyms څه ته وایي. synonym چې دی دا زموږ سره هغه word دی synonym a word having the same meaning هغه word چې د هغې صحیح meaning چې دی هغه same ټیک شو. هغه word چې د هغې meaning same او definition چې دی نو هغه د هغې صحیح مختلف وي نو هغې ته به موږ څه شی هغې ته به موږ synonyms د یو بل synonyms وایو. ټیک شو. اولنی نمبر word زموږ سره راځي څه شی دی put دی. put چې دی دا موږ اپلای کولو ته وایي نو دې ته به موږ simply apply به ورته ولیکو. د دغه چې دی د فوټو سینم چې دغه اپلای دی. بل زموږ سره ریمو دی. ریمو موږ وایو لر کولو ته د دې لپاره موږ سمپلی لیکلی شو چې ټیک آوټ باندې هم لر کول. ټیک شو. بل زموږ سره فالو راځي. فالو یو څیز فالو کول د یو څیز تابعداري کول نو دې ته به موږ اوبې ولیکو او بي ای وای اوبې چې دی نو دا هم زموږ سره د دې سرنم راځي. بل زموږ سره ټریفیک راځي. ټریفیک موږ ګاډو ته وایو نو دې ته موږ سمپلی کارز به ورته ولیکو یا به ورته ټرکس ولیکو. ټیک شو. کارز یا ټرکس چې دی نو دې ته موږ ټریفیک. بل زموږ سره کراس راځي نو کراس ته موږ ټرانسورس هم وایو. څه شی ټرانسورس چې دی نو دا زموږ سره سینونیم دی د څه شي د کراس سینونیم دی. بل زموږ سره سی بیلټ د دې سی بیلټ چې دی نو هم دغه سی بیلټ چې دی نو هم د دې خپل څه دی سوري سیټ بیلټ دی. سیټ بیلټ چې دی نو د دې سینونیم ما ته خو پته نشته او که تاسو ته پته وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. بل زموږ سره راځي انسټرکشن چې دی نو دا موږ یو سړي له انسټرکشن ورکوو د یو سړي له د یو خبرې په باره کې انفارمیشن ورکوو نو دې ته به موږ څه ولیکو انفارمیشن به ورته ولیکو نو دا شو زموږ سره سینونیمز اف دیز ورډ د دې ورډز چې دی نو څه سینونیم شو. بل زموږ سره شارټ ټاپک دی homographies چې دی وایي دا word دی that have the same spelling but different meaning. word دی د هغې زموږ سره صحیح سپیلنګ به یو شاني سپیلنګ به صحیح یو شاني خو د هغې دغه چې دی مینینګ به بدلي. ټیک شو. سپیلنګ به یو شاني او مینینګ به بدلي whether they are pronounced the same or not. اوس دا زموږ سره څه کېږي دا یو شان پروناونس کېږي هم لکه ویلی کېږي هم یو شان او کله نه کله چې دی نو دا یو ویلی کېږي هم بدل نو homograph موږ خبره وکړه چې د دې به سپیلنګ صحیح سپیلنګ به یو شاني او مینینګ چې دی نو هغه به بدل. ټیک شو. اوس زموږ سره دې کې هم زموږ سره څه سینونیمز غواړي نو سینونیم چې دی لکه ریپورټ د ریپورټ سینونیم چې دی نو دا موږ یو څیز ریپورټ کول یا ریویو دې ته به موږ د دې دغه چې دی نو هغه به ریویو ولیکو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي کراس خو موږ خبره لیکلی دې ته موږ ټرانسفرس وایو. څه شی ټرانسفر ورته وایو. ټیک شو. هوک چې دی نو دا څه شی دی دا موږ کونډې ته وایو نو دې ته به یا موږ کلیف ولیکو کلیف ورته هم وایو او نیل ورته هم وایو یا فین ورته هم وایو. ټیک شو. فین یا کلیف ورته وایو. بل زموږ سره بیټ چې دی بیټ وهلو ته وایي نو موږ سمپلی ورته هیمر ویلی شو. څه شی HAMMAR چې دی نو دا زموږ سره څه دی د دې سینونیمز شو. بل زموږ سره دی ټریک چې دی دا موږ لارې ته وایو دې ته موږ وی هم ویلی شو او فات ورته هم ویلی شو. ټیک شو. نو دا د دې
څه شو د دې سینونیمز شو. بل زموږ سره سټیشن دی. سټیشن چې دی نو دا موږ پوسټ یا یو پوسټ یو ځای ته ویلی شو. ټیک شو. یا موږ پلیس ته چې دی نو دا موږ څه شی وایو سټیشن ورته ویلی شو. بل دی لاینز. لاینز چې دی نو دا موږ څه ته وایو یا رولز. لاینز کرښه ته هم وایو. لاینز چې دی دا ډیفرنشیشن لاین مطلب په دوو ملکونو په منځ کې لاین یا بل څه نو دې ته به موږ یا رولز ورته هم ویلی شو چې دا موږ سره د دې سری د دې سینونیمز دي. نو ما تاسو ته وایي چې سینونیمز چې دي دا هغه لفظونه دي چې د دې مختلف لفظونه د یو او معنی چې دی نو هغه یو وي نو هغې ته موږ سینونیمز وایو. د سینونیمز چې دي د دې په باره کې هم په ټیسټ کې تپوسونه کولی شي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ماډل ورب. څه شي ماډل ورب چې دی وایي وین سجیسټینګ ان ایډوایس. ماډل ورب چې دی کله چې ایډوایس یو سړي ته نصیحت کوي که نه نو په هغه ټایم کې به موږ کوم ماډل ورب چې دی هغه به یوز کوو. نو هغې ټایم کې به موږ وایي که نه وین سم ون وانټ ټو ریکمنډ اور سجیسټ یو د ماډل ورب شوډ. نو په هغه ټایم کې چې کله موږ یو سړي ته نصیحت کوو نو په هغه ټایم کې به موږ شوډ ماډل ورب چې دی هغه به یوز کوو. ټیک شو. لکه اگزامپل موږ چې یو شوډ ټرای ټراولینګ آن د نیو ایرلاین. ټیک شو. نو دا دې سړي ته څه وکړو نصیحت وکړو. یا د اولډ مین شوډ اوایډ ټراولینګ ان د رکشا. په رکشا کې به مشر سړی چې دی بوډاګان سړي چې دي نو هغه له نه دي په کار چې په رکشا کې لاړ شي. نو دا هم زموږ سره یو نصیحت شو. ټیک شو. بل زموږ سره ماډل ورب چې دی هغه صرف شوډ نه دی. زموږ سره ماست دی هاو دی او نیډ. ټیک شو. نو دا هم زموږ سره ماډل ورب دی. اوس زموږ سره چې کمانډ ورکوي هغه ماډل ورب چې هغه زموږ سره بل سړي له کمانډ ورکوي حکم ورکوي نو د هغې دپاره به کوم ماډل ورب چې دی هغه یوز کېږي نو د هغې دپاره به موږ ماست یوز کوو. بل چې دی نو زموږ سره هاو ټو به یوز کوو او بل نیډ ټو. دا چې دی دا زموږ سره کمانډ ماډل وربز دي. ټیک شو. که داسې کوېسچن زموږ نه راشي چې یاره یو شوډ یو مست کیچ د 8 o'clock بس to reach Islam Abad on time. که دې کې اوس زموږ سره راشي چې په دې کې زموږ سره ماډل ورب کوم یو یوز شوی دی نو موږ به وایو چې ماډل ورب چې دی ایډوایز یا کمانډ والا کمانډ والا ماډل ورب چې دی هغه یوز شوی. که داسې وایي چې په دې کې ماډل ورب کوم یو یوز شوی دی نو موږ مست چې دی دا زموږ سره څه دی ماډل ورب پکې یوز شوی دی. بل زموږ سره یو نیډ ټو بی هیر بیفور 10 AM. ټیک شو. نو په دې کې هم زموږ سره نیډ ټو یا ماست او یا هیو ټو دا چې دی نو دا زموږ سره هغه ماډل ورب دی چې هغه زموږ سره کمانډ یا حکم ظاهر. بل زموږ سره اوبلیګیشن یا نیسیسټي کوم څیزونه چې دی ډېر زیات زور یې پې مطلب اوبلیګیشن موږ ته ښایي یا نیسیسټي ضرورت ډېر زیات اشد ضرورت لپاره موږ کوم ماډل ورب چې دی هغه به یوز کوو. ماډل ورب کې ایکسپریس نیسیسري ایکشن. ټیک شو. سچ ایز اوبلیګیشن ډیوټي ریکوایرمنټ. دا به زموږ سره د اوبلیګیشن د نیسیسټي مطلب دا دی چې دا به یا زموږ سره اوبلیګیشن یا به ډیوټي یا به ریکوایرمنټ. لایک وایز د نیګیټیو فارم ایکسپریس that in action is not necessary. ټیک شو. نو دا یا به زموږ سره دا کار به په کار ډېر زیات ضروري او په کار یا به نه په کار وایي. د ماډل ورب چې دی د یوز د سیم ماډل ورب وذ کمانډ. څنګه چې زموږ سره په کمانډ کې موږ ماډل ورب یوز کړی نو په دغسې په ابلیګیشن کې یا په نیسیسټي کې هم یوز کوو لکه مست او هیو ټو او نیډ ټو. دا چې دی نو دا زموږ سره د نیسیسټي دپاره یا د ابلیګیشن دپاره ماډل ورب چې دی دا به یوز کېږي. ټیک شو. وی هیو ټو wait for our train to arrive as it was 4 hours later. ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره هاو ټو یوز شوی دی. په دې بل کې چې دی نو نیډ ټو یوز شوی دی نو دا هم زموږ سره څه دي دا زموږ سره ماډل ورب دی. نو ماډل ورب موږ وپېژندو چې دا به یا سجیشن ورکوي یو سړي ته یا به ایډوایس ورکوي. سجیشن ایډوایس چې دی دا به یو سړي ته ورکوي نصیحت به ورکوي یا به ورته خپله دغه چې دی نو خپله رای چې دی نو به پیش کوي. بل زموږ سره دا ماډل ورب چې دی د دې به څه کاري سړي ته به کمانډ ورکوي یو سړي له به حکم ورکوي چې دا کار خامخا داسې یا به ابلیګیشن او نیسیسټي به شو کوي. نو دا زموږ سره څه شو 3 ټایپس چې دی نو ماډل ورب موږ په دې کې دغه کړو. ټیک شو. بل زموږ سره چې دی نو دا چپټر چې دی د 3rd نمبر چپټر چې دی نو دا انشاءالله دا ختم شو او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې چې دی نو موږ به چپټر نمبر 4 چې دی د هغې ویډیو به ریکارډ کوو. د الله په امان.